الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. مخکې آیاتونو کې د مریم علیه السلام تذکره وا. د دې وجنا چې عبدیت د عیسی علیه السلام ثابتوي او د نصرانیانو چې کم اعتراضونه دي د هغې رد کوي. عیسی علیہ السلام په عبدیت باندې ډېر شی دلایل دي. نو مخکې ذکر کړو ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین، چې دې په اتوارو باندې راغلی ګوره د ده نیا ده نیکې دی، بیا داسې په مخه باندې نور نیکونه دي. هغه آل عمران او آل ابراهیم او بیا نوح علیہ السلام او بیا آدم علیہ السلام ته رسی. دارنګې د عیسی علیہ السلام د نیا خبره کړې وه چې هغه څه ویلو. دا هغې وی چې که دا الګ پیدا شي نو دا به د دین د پاره وقفي، دین کار به کوي، د دنیا کار به مونږ په ده باندې نه کوو. لیکن هغه جنۍ پیدا شوه، مریم پیدا شوه او د هغې نه بیا د عیسی علیه السلام پیدا شو. نو دی خو دغسې په اتوارو باندې یو نه رستو بل او بل نه رستو بل دغسې اتوارو باندې راغلی. بیا د هغه د مریم تذکره وه چې رزق هغې له الله ورکو، ناشنا رزق یې وله ورکو، غوروالی وله ورکړی او دارنګې د لویولو په لحاظ سره او تربیت په لحاظ سره د هغې تذکره وکړه. کفالت ولکاو نو زکریا علیہ السلام ولکاو. زکریا علیہ السلام خو ځان لا محتاج دی چې د هغه په چې د زکریا علیہ السلام په تربیت کې ده او بیا د هغې نه عیسی علیہ السلام پیدا شوی دی. یقیناً چې دا محتاج نه محتاج او محتاج راغلی، چې کله محتاج دی نو دا الہ کله کېدی شي. کله چې د زکریا علیہ السلام تمه د هغې نه قطع شوه نو ځان له اوس دعا کوي. هنالک دعا زکریا ربه. دغه ځای کې چې ګوره یا الله ته ناشنا رزقونه ورکې، بې اسبب ورکې، بې وخت ورکې، نو یا الله مالا اولاد راکې، داسې اولاد چې هغه پاکیزه اولادي، چې ښه اولادي، ذریة طیبه، او یا الله قبلونکې د دعا تی بل څوک نشتی. نو زکریا علیہ السلام د الله نه دعا غواړي، بل څوک نشتی چې د هغه نه دعا وغواړي. د انبیاء علیهم السلام هغې احتیاج هم الله رب العزت ته دی. کنی زکریا علیہ السلام په نیکونو کې موسی علیہ السلام هم راضي،
او مخکې ابراهیم علیه السلام تیم راځي او داغه نه مخکې نوح علیه السلام هم په نیکونو کې دی، آدم علیه السلام په نیکونو کې دی، لیکن زکریا علیه السلام نور نمونه ناخلی پلان کی ته وایا پلان کی ته وایا ته الله ته وایاو یا نور بازی خبرې هغه ته ضرورت نشتی. نه الله وی زمانہ ډارې غواړه زبې در کوم. نو ډارې د الله رب العزت نه دعای غوښتا رب هب لي من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. یا الله مال راکې د خپل طرف نه یو اولاد پاکیزه راکې یقینا ته قبلون کې د دعا. فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب. نو आवाज وکړه ملائکو په داسې حال کې چې د ولاړو مونږ کاو په عبادت خانه کې. يصلي في المحراب مونږ کاو په عبادت خانه کې لګیا دی یا يصلي په معنا دعای کولا وهو قائم نو د ولاړو يصلي في المحراب دعای کولا په عبادت خانه کې ان الله يبشرك بيحيى. ملائکو ته आवाज وکړي یقینا الله زیر درکې تعالی په یحیی علیہ السلام سره مصدقا بکلمت من الله دیب تصدیق کوونکې د کلمې د توحید د الله د طرفنا وسیدنا او دیب سرداری کریم بی شریف بی وحصورا او دیب پاک باز بی ونبی من الصالحین او دیب نبی د صالحانو نبی. مصدقا بکلمت من الله یو مطلب دا چې دیب تصدیق کوونکې د کلمې د الله د توحید. دویم مطلب دام کې دیشي مصدقا بکلمت من الله چې دیب تصدیق کوونکې د کلمې د الله چې هغه پیدا وي په لفظ د کن سره کن فیکون. عیسی علیہ السلام مبارک الله وی پیدا شا نا پیدا شا په لفظ د کن باندې په حکم د کن باندې هغه پیدا دی. نو دی وجنه دی کلمت من الله په کلمه د کن سره پیدا دی د الله د طرفنا داغه تصدیق بکئی. نو د عیسی علیہ السلام او د یحیی علیہ السلام دور بیا یو دی تقریبا. وسیدن او دی بسرداری کریم بی شریف بی سردار بی حصورا او دے پاک باز بی ونبی من الصالحین او دے با نبی او یہ با دا صالحانونا. انبیاء علیہم السلام خو ټول د صالحانو ندی. دا کله کله ویلې کیږي دغه سي د یو پاک سړي د پاره ویلې کیږي دغه سي قال رب ان يكون لي غلام. زکریا علیہ السلام یا الله څنګه به زما پر الک زما زوی به څنګه کیږي. وقد بلغني الكبر حال دا چې رسیدل ما ته بډاواله و مراتي عاقر او خزه زما د شنډې خزه شنډې دا او زه بډایم. نو څنګه به کیږي زبا بل وعده کوم زبا ځوانېږم زما دا خزه به ځوانېږي څه به کیږي. عام طور باندې حالات داسي ظاهری دنیا دا دنیا هم دارالاسباب ده. نو اسباب ته بګم سړی کله کله ګوري دا به څنګه کیږي. قال كذلك جبريل علیہ السلام راغله ملائک راغلی ناغو تو وی کذالک الله يفعل ما یشاء دارنګي بې ته الله دغه سی کای څه چ غواړي. دا خبر بټول هر څه په خپل خپل زبان دی ته هم د قشانتی بډای خزب هم د قشانتی بډای او استاسو زویب کیږي الله بدل الک درکې. زکریا علیہ السلام بیا وی یا الله اجعل لي آیه ما پر وګرځي یو نخا ما ته یو نخ راکې چې په دغه ورځو کې بس دا اولاد کیږي زوی به کیږي. قال آیاتک الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. الله د طرف نو ته ویلې شو جبرئیل علیہ السلام وی نخ استادا
الله تکلم الناس چې خبرې ونشي کولای د خلکو سره ثلاثه ایام من 3 ورځې الا رمزا مگر په اشاره. یا الله تکلم الناس خبرې بنکې د خلکو سره 3 ورځې الا رمزا مگر په اشاره. ورځو سورۃ مریم کې خبر راځي معلومی دا غینه یو دا خبره هم چې مخکینی ادیانو کې دا خبره جایز و چې یو سړی د خبرونه روزه ونیسي. خبرې نه کوم نو دا په هغه دین کې و، لیکن څنګه په دې دین کې دا خبر نشته چې د سړی د خبرونه بندیز راولي. خبرې سړی نه کوي. نو یو خبر دا و چې تبا روزه ونیسي نو په روزه کې به دا خبره یي چې تبا د خلکو سره خبرې نه کوي مگر په اشاره. او یا دا ده چې الله تکلم الناس خبرې بنشي کولای د خلکو سره ستا په خوله باندې دغه سي حالات به د باندې راشي چې تبا خبرې نشي کولای، په اشاره باندې به کولای شي، ذکر اسکار به کولای شي، لیکن خبرې بنشي کولای. ستانه د خبرو کولو طاقت به واغستې شي. نو چې کله چانه خبرو طاقت اغستې کېږي نو هغه اعلان نشي کېدی که نه، او چې بیا د هغه په تربیت کې نو هغه بس اعلان شي. واذکر ربک کثیرا یاد خپل رب لره ډېر. وسبح بالعشی والابکار او تسبیح بیانوه د الله بیگا او سبا. سبح بالعشی والابکار بیگا سبا او بیگا وته بیگا او سبا. نو بیگا او سبا د الله ذکر کوا تسبیح بیانوه د الله ډېر. څومره چې ذکر کولای شي نو کوا. سورۃ مریم کې تذکرہ راځي عبادت خانین راوت نو خلکو ته وی په اشاره باندې یو خلکو تاسو د الله تسبیح بیانوي، ذکر اسکار کوي، د الله عبادت کوي. وقت تیر شو، یحیی علیہ السلام پیدا شو. بیا رستو دلته بیا تذکرہ کوي د عیسی علیہ السلام د پیدایش هم تذکرہ کوي او د عیسی علیہ السلام د مور دا غیم تذکرہ کوي چې هغه څنګه نیکه ښځه وه. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، او کله چې وی ملائکه یا مریم ان الله اصطفاک وطهرک، یقینا الله ته غوره کړی، یقینا الله ته پاکه کړی. ان الله اصطفاک یقینا الله ته غوره کړی د خدمت د بیت المقدس لپاره. وطهرک او پاکه کړی ته د دنیا د شکونو نه. واصطفاک او غوره کړی ته علی نساء العالمین په ښځو د عالم. عالم کې چې څومره ښځې دي په هغې کې ته غوره کړی چې عیسی علیہ السلام بستانه پیدا کیږي. دا عزت الله تعالی درکوي. واصطفاک علی نساء العالمین. بیا اختلاف دی د علماو چې په زنانو کې د ټول نه غوره څوک ده. د حوا تذکره پکې هم راځي، د آسیې تذکره پکې هم راځي، د فرعون د ښځې، د مریم تذکره پکې هم راځي. دارنګې د ازواج مطهراتو د هغې تذکره پکې هم راځي. او بیا د فاطمه رضی الله تعالی عنها تذکره هم راځي چې کومه یوه بهتر وه، غوره څوک ده. نو دا ټولې غوره دي، په دې کې بیا ټول نه غوره بیا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي، او د هغې نه پکې غوره فاطمه رضی الله تعالی عنها ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه غوښې وې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه. د هغې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم متویل یمو اے فاطمه عمل کوا، سبا که قیامت کې الله دې راونیسي نو زه به دې نشم خلاصولی. سره د دغې نه جنت زیری ول ورکړی شی دی.
فاطمه سیدۃ نساء اهل الجنه، د جنت د خزو جنت کې چې څومره زنانې دا ټولو زنانو سردار ابو فاطمه رضی الله تعالی عنها ای. خبر بدای چې عمل وکې، خپل عمل سره کار به جوړیږي. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنطی لربک، اے مریم تابعداری کو د خپل رب، واسجدی سجدہ کوا اللہ ته ورکه یا رکوع کو مار راکین سره د رکوع کوونکو نه. ذالک من انباء الغیب، داو د غیب د خبرونو نه نوحی الیک چې موږ وحی کوو تا ته. وما كنت لديهم نوی ته د هغې سره اذ یلقون اقلامهم کله چې غورځول دی خپل قلمونه ایهم یکفل مریم چې کم یو به کفالت کوي د دینه د مریم. کله چې بیت المقدس یا بیت المقدس هغې ته دا راوړی شوه چې دا به ځان سره قبوله کوي، نو هر یو وی دا زمونږ د استاز لور ده، د دې کفالت به موږ کوو، دا به موږ ساتو، د دې پرورش به موږ کوو. هر یو وی زه به کوم. وی په دغه ځای کې نه دا 20 تنه 20 تنه مشرانو، پای کې بیا مشر زکریا علیه السلام او ابرز خبره شوه زکریا علیه السلام بیبي هغه د دې مریم ترورم وا. نو قلمونه وغورځول، خسنه کوي، ته چا خسنه براخیږي، د زکریا علیه السلام خسنه راوخته، خسنه غورځولو کې بیا خلک لیای مختلفې خبرې کوي، خبر دا خسنه وغورځاو، خسنه د زکریا علیه السلام راوخت، سان لنډه خبره ده. اذ یلقون اقلامهم کله چې غورځول دی خپل قلمونه ایهم یکفل مریم چې کم یو کفالت کوي د مریم. وما كنت لديهم نوی ته د دې سره یختصمون کله چې دی دا بحث چېړو. دا بحث کاو څوک به کفالت کوي څوک به نه کوي، د چا خسنه راخیږي څه کېږي څه نه کېږي. هغه وخت کې ته وې نه، دې ته وایي صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نفي د علم غیب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نو، ځکه ورته وایي ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم نوی ته د هغې سره اذ یلقون اقلامهم ته دې سره نه وي که نه. کله چې دې خپل قلمونه غورځول خسنه یې چې کاو چې ایهم یکفل مریم چې کوم یو کفالت کوي د مریم. وما كنت لديهم نوی ته د هغې سره یختصمون کله چې دا باس چېړه. او تا ګوره دا خبر دې ورکړه، نو کوم ځای نه دې ورکړه؟ او تا د الله طرف نه وحي کېږي که نه، تا د الله طرف نه وحي شوې ده، دا تا عالم الغیب نه یې، ته یقینا چې پیغمبر یې، رښتونی پیغمبر. اذ قالت الملائکة یا مریم کله چې وی ملائکو اے مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح. دلته یا کلمه بیا راغله، مخکې وی کلمه یحیی علیہ السلام مصدقا بکلمت من الله وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. نو دلته کې وی اذ قالت الملائکة یا مریم کله چې وی ملائکو اے مریم ان الله یبشرک یقین الله زیره درکې تعالی بکلمت منه په یوې کلمې د الله د طرف نه، حکم به د الله د طرف نه، اسمه المسیح ابن مریم، اسمه المسیح عیسی ابن مریم، نوم به د هغې مسیح عیسی ابن مریم، وجیحا فی الدنیا مخورز به په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې، ومن المقربین او یې به د مقربینونه، الله ته مقربي، الله ته به نږدې. ټول انبیا علیهم السلام الله ته نږدې دي. د تذکره کوي نو ځکه د باره کې وي اسمه المسیح. مسیح یو معنی ده سردار، یو معنی ده چکر لگون کے، گرزیدون کے، سیاحت کون کے. بل معنی د دې د په معنی د ماسح باندې مسح کون کے. نورست برازی عیسی علیہ السلام
سره الله رب العزت چې ولکم معجزې ورکړوي برګي والا باندې لاس وو هغه جوړ شو، لون باندې به لاس وو هغه لونواله به ختم شو، جوړ بشو. نو دغه ته وایي مسح کون کې لاس وهم کې لاس پراخ کو ناس شي جوړ شو، مریض جوړ شو. یو مسیح راضی دجال مبارکیم هغه تم مسیح وای. یو خدای دې چې هغه هم چکرې لګي په دنیا کې تو ټول دنیا پورا پاره کوي. دویمه معنا پاغه کېم دا هغه دا د ماسح نه ده بلکې د ممسوح ده، مسخ کړی شوی داغه شکل وران کړی شوی دی، مسخ کړی شوی دی، داغه سترګه بټه براوتی بار ته لپاسه پې لیکلی شي کافر، تندي باندې به لیکلي وله، نو هغه ته مسیح وایي. په دې معنی باندې چې داغه شکل به وران کړی شي، لکه څنګه چې دغه شکل ورانو قادیانی، د شکل د دجال شکل به ورانی. بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا، مخرج وی په دنیا کې آخرت کې، ومن المقربین یبد مقربیننا ویکلم الناس فی المهد وکهلا ومن الصالحین. خبرې وکړي د خلکو سره فی المهد په غیږې په حالت کې، غیږې په عمر کې، ومن الصالحین وکهلا په پوخ عمر کې، ومن الصالحین او یبد صالحانو نه. دا بعضې خبرې داسي چې دا د بعضې زمانو کې خلق داسې پیدا شي په هغې باندې قرآن کریم ضرب لګوي، هغې له ټک ورکوي. ها عیسی علیہ السلام به خبرې کوي نو په غیږې په عمر کې به هم کوي، نو پوخ عمر کې به هم کوي. نو پوخ عمر کې موږ هم کوو که لګیا نو لګیا ټول لګیا دي خبرې کوي که نه. په دې کې د عیسی علیہ السلام څه خصوصیت شو چې هغه پوخ عمر کې به خبرې کوي. نو هغې مطلب دا عیسی علیہ السلام دی. عیسی علیہ السلام په دنیا کې د خپل وخت کې هغه دور کې د 33 کاله عمر تیر کړو په دنیا کې، او بیا دې اوچت کړی شو، اسمان ته وخېجولی شو. نو دویم اسمان کې الله رب العزت تر اوسه پورې ساتل دی، قیامت ته نږدې به راکوزېږي، او کهل کهولت عمر ویلی کېږي د 40 نه خواته. نو 40 کال ته خو نه ورسېدلی که نه. نو چې کله دغه خبره ومنئ چې عیسی علیہ السلام اسمان ته خېجولی شوی دی او بیا به راکوزېږي، نو پوخ عمر ته به رسي، نو خبرې به کوي خلکو سره که نه. او که دغسې شي چې نه هغه وخت کې عیسی علیہ السلام مړ کړی شوی دی، قتل کړی شوی دی او په سولی کړی شوی دی، خبره خلاصه شوې ده، قرآن کریم د آیات غلط شو. نو دا په هغې باندې ضرب لګوي. عیسایان دي که عیسایان دا خبرې کوي، او یا که دې زمانه کې بعضې مسلمانانو کې هم پیدا شي دي هغه هم دا خبرې کوي. عیسی علیہ السلام وایي مړ دی، او که موږ ورته مړ نه وایو دا د ختم نبوت باندې دا اعتراض جوړېږي. اعتراض ولې جوړېږي؟ عیسی علیہ السلام چې راکوزېږي نو هغه به پیغمبر نه وي، هغه به عام د امتي په شکل کې راکوزېږي. هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کما خبره چې دا هغه به کوي، دا هغه به یو قاصدي، دا هغه به یو نمایندهی. ویکلم الناس فی المهد وکهلا، خبرې وکړي د خلکو سره په پوخ عمر کې، په فی المهد په د غیږې په عمر کې، وکهلا په پوخ عمر کې چې 40 کال نه خواته، ومن الصالحین او یې به د صالحانو نه. خبره اوږدېږي دې باندې بس کو. ونادته الملائکة وهو قائم یصلی فی المحراب، ناواز وکړه دته
ملائکو پدا سے حال کی دے ولاړو منځ کاو یا دعای کولا فی المحراب په عبادت خانه کې ان الله یبشرک بیحیی یقینا الله زیر درکې تعالی په یحیی علیہ السلام سره مصدقا بکلمت من الله چې تصدیق کون کې به دې د کلمې د توحید کلمې د الله طرفنا وسیدنا سردار به وحسرنا او پاک باز به و نبی من الصالحین او نبی به ابن صالحاننا قال رب ان یکون لی غلام نو وی زکریا علیہ السلام یا الله څنګه به زمانہ پارا الک زوی به زما څنګه کیږي وقت بلغنی الکبر حال دا چې رسیدل ما ته بډاواله وق امراتی عاقر او خذ زما شنډه دا قال كذلك الله وی دغه سی به ته جبرئیل علیہ السلام په زریبانی وتوي كذلك دغه درانګي به ته الله کوي سچ غواړي كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آیا وی الله وګرځه ما پارا مقرر کې اوخه ماته ونخه قال آیات کوي نه خستا دا الله تکلم الناس چې خبري بنشي کولای د خلکو سره درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره واذكر ربك كثيرا یاد او خپل رب لره ډیر وسبح بالعشي والابكار او تسبیح بیان او د الله سبا بیگا او سبا واذ قالت الملائکه یا مریم کله چې ملائکه اے مریم ان الله اصطفاکی وطهرک یقینا الله غرواله درکړل تعالی الله غره کړي ته د خدمت د بیت المقدس لپاره وطهرک او پاک کړي ته د دنیا د شک و شبهاتونه خلکو یې بدنامه لګول ناغې نه پاک کړه واستفاک او ته پاک کړي ته غره کړي علی نساء العالمین پټول خزبانه فخذ د عالم باندې یا مریم اقنتی لربک اے مریم تابعداری کو د خپل رب وسجودی او سجده کو ور کوي رکوع کو مار را کې اند رکوع کو انکو سرا ذالک من انباء الغیب دا دی د غیب د خبرونو نوحی لک چې وਹੀ کو مونږه تا ته ما كنت لدیهم یلقون اقلامهم نو ته د دې سره کله چې غرزول دی خپل قلبونه یهم یکفل مریم چې کم یو کفالت کوي د مریم علیه السلام وما كنت لدیهم نو ته داغي سره یختصمون کله چې دا باس چېړو اذ قالت الملائکه یا مریم کله چې وی ملائکه اے مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اے مریم یقین الله زیر درکې تعالی په یو کلمه باندې د الله طرفنا حکم به د الله طرفنا اسمه المسیح ابن مریم چې د الله په حکم باندې به پیدا کیږي نوم به د هغه مسیح عیسی ابن مریم سردار وي عیسی ابن مریم وجیهن فی دنیا مخورز وي په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې من المقربین او یبد مقربیننا ويكلم الناس فی المهد وکهلا او خبرې وکړي د خلکو سره په دغه کې په حالت کې وکهلا او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او یبد صالحاننا الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي نن په خبر کې او دماکشي د مدرسه کې دنه طالبان پکې څه شهیدان شوي دي او څه پکې زخمیان دي دا الله دې زموږ د ملک حفاظت وکړي الله دې زموږ د مدارسو د مساجدو حفاظت وکړي کوم چې شهیدان شوي دي الله رب العزت دې د هغوی له د شهادت غټې درجې ورکړي پسماندګانو له دې الله صبر جمیل ورکړي او کوم چې زخمیان دي الله دې هغوی له صحتونه ورکړي بس د حالات دي د ملک حالات دغسې دي علما هغه هم په امن نه دي طلبه هم په امن نه دي مساجد مدارس هغه په امن مایع نه دي الله رب العزت په خپل قدرت باندې په دې ملک پاکستان کې امن راولي الله رب العزت زموږ د اعمالو په بنا باندې زموږ د سزاګانو فیصلې دی الله نه کوي الله دې د خپل رحم او د کرم فیصلې وکړي الله رب العزت امن قائم کړي الله رب العزت دغه څوک چې شر پسند دي الله رب العزت هغوی په خپل قهر باندې گرفتار کی الله دې په خپل د هغوی نه په خپل باندې سزا دی ول ورکړي الله دې په خپل باندې هغه سزا ورکړي الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله